آیا روز د محمد رسول الله عزت زړه ته د رسول الله مبارک روح ته درد رسي؟ آیا روز د رسول الله مبارک په ازواج مطهرات تبرا کی؟ آیا روز خلک رالګي زما عزتمندو د رسول الله مبارک په ناموس باندې چې کوم دی حمله وروي؟ د رسول الله مبارک ناموس مظلوم دی، د رسول الله مبارک ناموس مظلوم دی، قرآن مظلوم دی. پر رب کائنات قسم د محمد رسول الله د دې دومره امتینو باوجود قرآن مظلوم دی، د دې دومره امتینو باوجود رسول الله مبارک پر روضه اطهر کې تلپاویږي. وجنه څوک به وجني، کم به وجني، مولا به وجني، ورک به کې تیخانو ته به واچي. دا د مولا د پاره زما عزتمندو د احساس خبره به وي. مولا کومړ شو، شهید شو، بچې یتیمانان شو، ښځه کونډه شوه، مورې بوره شوله. ټیک ده چې دنیا کې تکلیف ملاو شو، لیکن د حضور مبارک په وړاندې پاس کو سترګو ولاړ. ته به په کورسۍ باندې ناست دی، سره د دې کورسۍ به انشاءالله ته دنیا کې هم ذلیله، آخرت کې به هم ذلیل چې د پیغمبر وفادار نه یي، چې د محمد رسول الله سره وفاداري نه کوې. علامہ اقبال وی کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، چې د محمد رسول الله سره وفا نه کړې، د محمد رسول الله بے وفای کو ته هر څومره لوی سړی ته هیڅ نه، ته هیڅ نه. زما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د طائف په وادیو کې هغه کاڼي چې زما او ستا د خاطرې کاڼي برداشت کړل، کله په ملا لګېدلی، کله په اولې لګېدلی، کله په سر لګېدلی، کله د وجود په یو اعضا لګېدلی. مړه څوک د لیونو سره هم داسې نه کوي لکه څنګه چې زما او ستا د محمد رسول الله سره کېدل. د دې امت د خاطره، د دې امت د خاطره حضور کاڼي خېټه پورې وتړل، د دې امت د خاطره حضور مبارک لور ته طلاق ملاو شو، د دې امت د خاطره د نبی علیه الصلاة والسلام غاښونه شهیدان شو، د دې امت د خاطره د میدان بدر کې صحابه شهیدان شو، د دې امت د خاطره زما عزتمند هغه د محمد رسول الله زما عزتمندو زما اوس په نخ به ګیله کېږي، ګیله خو به هغه محمد رسول الله چې د بدر په شپه الله ته کچکول اوچت کړی، الله دا وړوکې غونډې ډله ده، دا ختمه نه کړي، دا ختمه نه کړي. زما او ستا لپاره رب ته کچکول جوړ کړی چې کومه ورځ د دنیا نه پرده فرمایي، د دنیا نه د پردې فرمایلو په وخت کې هم حضور د خپل امت دپاره آواز کوي. قیامت کې به هر سړی د ځان چغه وایي، هر نبي به د ځان چغه وایي، زما او ستا آقا نامدار محمد رسول الله به زما او ستا لپاره چغه وایي. کله به پل صراط له منډه وایي، کله به میزان ته منډه وایي، کله به محشر ته منډه وایي، کله به الله ته سجده لګوي، کله به رکوع کوي. او اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا د پاره نبی علیہ السلام یو وار دعا وکړه، خوشاله شوه. ورته ویې عائشې ته په دې خوشحالېږي چې ما ستا لپاره دعا وکړله، په رب کعبې قسم زما یو رکوع، یو سجده، یو قیده، یو قومه، یو جلسه، یو مونځ داسې نشته، یو وخت دعا داسې نشته چې د خپل امت دپاره سوال نه کوم.